سلام می قبول کړئ. محمود الله خان افریدی یم او تاسو ګورئ سنو پښتونخوا. دا وخت موجود یم د کابل سیند په غاړه، کوم چې په بیلابیلو نومونو باندې مشهور دی. څوک ورته د کابل سیند وایي، څوک ورته د کونړ سیند وایي، خو دا دی اصل کې د پاکستان اوبه کوم چې د چترال نه بیا داسې ننوځي په افغانستان باندې او داسې مزل کوي بیا په پاکستان کې د خیبر ضلع شلمان سره چې کوم دی بیا را ننوځي. او زه چې چېرته ولاړ یم دلته کې ما سره ورسک ډیم هم تقریبا په 3 کیلومتره فاصله کې دی. باندې د امارت اسلامي حکومت کوم چې اوسه پورې په نړیوال کچ باندې تسلیم شوی حکومت نه دی، په دې باندې چې کوم دی هغوی ډیم جوړوي. د دې ډیم نه به څه نقصانات راځي، د دې حوالې سره به د زمیندارانو سره هم پوښتنې کوو، د زندګۍ د مختلف مرتبه فکر خلکو سره به خبرې کوو چې د دې ډیم نه به څه نقصانونه مخې ته راځي. زموږ خو زمینداران یو، ځمکې کرو، خان بادر دی، نو دا خو لکه موږ سره ډېر زیاتې کېږي په دې چې دا اوبه به وچې شي، زموږ ځمکې به شاړې شي، موږ ته به ډېر تکلیف راورسي، نقصانات په زموږ وشي. په دې علاقه خو ګنی کېږي، جوار کېږي، غنم کېږي، دا ټول فصلونه کېږي. دوی چې دا دغه وکړي بیا به زموږ دا ټول ملک شاړ شي، دا به نه کوي فصل، د اوبو د وجې نه به خراب شي. نو هغوی دا مهرباني وکړي، دا خو ظلم دی زموږ خلکو سره، دا یې نه کوي په دې چې زموږ وطن به خراب شي، خوار به شي. او صحیح ده موږ ټول یو پښتانه یو، خو دا پښتون دی بل پښتون باندې دا ظلم نه کوي. زما جمشیر نوم دی او بس دلته زمینداري کوو. دریا کابل وایي او څوک دغه دینیر ته هم دریا کابل وایي، دا دینیر نامه هم دریا کابل ده چې کوم کې را جدا شوي. او په دې باندې خو مونږ څارویو له هم اوبه ورکوو، زمونږ هم اوبه چې کومې دي کویان نږدې دي راته او په ټیمپي باندې اوبه کوو. نو بس دغه زمینداری کار نو دا ځمکه هم خشکه شي. او بله دا ده چې دا د ډېر لرې پورې دا د دې نهر اوبه رسېدي دي او ښار نه پېښور نه هاخوا ته هم پې باندې ډېرې ځمکې آبادي دي. نوم فضل جان دی، هندو کاسای څوکۍ کورونه زمیندار یم. یاره دا خو زموږ دپاره نقصان دی، زموږ ملک دپاره. مونږ خپل ډیم دی، زموږ اوبه هم په دې ده، دا خو چې مونږ نه بند کړي دا اوبه دا خو زموږ تبعي ده زمیندارو، ځکه چې مونږ به بیا دا پټي په صوبه کوو د دې ملک. دا خو نقصان دی زموږ ډېر. او دا لر او بر والا چې کوم دی دا په زول چغې وغې داسې په زول چغې وایي. اوس چې کوم دی دا زموږ ملک دی، دا خو زموږ تبعي د پاکستان، دا خو زموږ اوبه، دا خو چې مونږ نه دوی اوبه غواړي دا خو زموږ نقصان دی ډېر کافي. مونږ زمیندار یو، دا خو زموږ ډېر غټ نقصان وشي.